أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت بدی آیات کی قیامت هغه منظر پیش کړي. الله رب العزت فرمایي په هغه ورځ باندې چې هر ټولګي، هر جماعت، هر پارټي دا به د خپل امام د مشر په نوم سره راوبلل شي. فمن اوتی کتابه بیمینه، بس هغه چاته چې ورکړي شي عملنامه د بخیل اسمان، فاولئک بس دک کسان بوي یقرؤون کتابهم چې دی ولولي خپل عملنامې لرا ولا یظلمون فتیلا، او ظلم بنشي کولی په دې باندې په اندازې د فتیل. صحیح، یو چې دی قطمیر دی او یو فتیل دی یو نقیره، لا یملکون قطمیر وغیره. نو دې فتیل ویلی شي چې دا کجوري دا کم اډوکي او پاغې کې دا نری شانتې ده، یعنی دا کنده شانتې ورته ووایي، یا دا کریخه شانتې چې په دې کې نری تار چې کمي هغې ته فتیل ویلی شي. او نو هغه نورم دوه تیر شوي دي ځای په ځای. الله رب العزت فرمایي یو قطمیره دی هغه ویلی شي هغه دغه ته د کجوره چې کله نوې را تازه راخېږي را کولاوېږي د هغې د پاسه چې کوم پټي هغې ته ویلی شي. او نقیره غالبا هغه ټاکي ته ویلی شي چې د یې نه کجوره شروع کړي، د یې د پاسه یې پورټاړه. اوس دې ځای کې الله رب العزت فرمایي هر ټولګي به د خپل امام په نوم باندې راوچتېږي. نو زمونږ دلته هندوستان کې یو ډي پي نذیر احمد کاکا، نو هغه یو تفسیر کړی دی، هغه وایي هره جماعت به د خپلو میندو په نومونو سره رابللی شي. نو غلط یې کړی. غریب ریټایر شو نو بیا نور څه کار وکړو، نه د دین دا کار لږ اسان دی، په دې باندې هر څوک ورځي. ښه ابتدایي کې ښه و چې دا کیسې شروع کړه نو لار ته نور کومې چې افسانې مفسانې لیکوي نو په هغې کې ښه افسانې ورله ورتلې. یوم ندعو کل اناس بامامهم، دا حدیث چې دی دا صحیح نه دی. خلکو چې کوم رانقل کړی یا رانقل کړي خلک وایي راوایي د عوامو په خوله کې مشهور دی چې د قیامت په ورځ باندې به هر کس د مور په نوم باندې هغه ته اواز کېږي. خبره ټیک نه ده. یوم ندعو کل اناس، دا هغه ورځ ده چې په دې باندې به اواز کېږي هغه ټولګي ته، هر ټولګي ته بامامهم، په مشر د دوی سره، په مقتدا سره. نو امام ویلی شي من یقوم امام الناس لیهدیهم، هغه کس چې هغه د خلکو مخې ته ودرېږي لیهدیهم دپاره د هدایت د دوی، چې دي په هدایت باندې پویولی شي، دي په طریقه پویولی شي، دي ته لار سمه ښودلی شي. او دلته ته مراد د هر امت پیغمبران دي. امام رهنما مذهبي پیشوا رهنما ته ویلی شي، نو پیغمبر ته مراد دی. او امام قرطبي رحمه الله فرمای
چې بیا ممکنه داسې ده چې دا واړه امامان هم کیدی شي د دې په وجه دې سره هم خدای پاک چاله اواز ورکړي خلکو له چې تاسو چا پسې روان وي د سر راشي خو عام دلته چې کومه معنا ده او اصح ده هغه به امامهم په امام د دې یعنې په پیغمبرانو د دوی سره نو خبره مخکې تفصیلا تېره شوې ده هر امت چې دی هغه به دا وایي چې دا پیغمبر به وایي چې خدای پاکه مثال په طور نوح علیه السلام به راشي خدای ما دعوت رسولی دی امت به وایي صاحب موږ ته خو نه دی را رسولی موږ له دعوت نه دی را کړی هغه ته به وایي چې تا سره څه دلیل شته نو هغه البینة علی المدعی والیمین علی من انکر ځکه د اسلام قانون دی چې څوک دعوه کوي نو ګواهان به هغه راوړي او چې څوک انکار کوي یا به قسم نو هغه به ورته نوح علیه السلام او صرف دلیل شته څه دلیل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم امت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت به زمونږ دا ووایي چې او دعوت یې وررسولی دی نو هغې به ورته وایي چې صاحب دې خو ونه دي ته کوم ځای نه دا خبره کوي دې ته خو پته نشته دې زموږ خبره نه ده اورېدلې دې به ورته وایي چې خدایه ستا قرآن چې دی دا دروغجن نشي کېدی او په قرآن کې راغلي چې نوح علیه السلام دعوت ورکړی دی او ستا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغجن نشي کېدی او د دواړو جهانونو سردار زموږ ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا نوح علیه السلام دعوت وررسولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپل امت باندې بیا ګواهي وکړي چې او زما امت صحیح وي نو یوم ندعو کل اناس غرض مې دا دی چې هر یو به په خپل مشر سره رابللی شي اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امت دعوت دی عامه خبره ده چا دعوت قبول کړي که نه دا ټول امت به راشي او یو خاص چې بیا دعوت قبول کړي د امت اجابت کافر هم پکې راغی عام دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو دپاره پیغمبر دی او بیا خاص خلکو د هغه دعوت قبول کړی دی نو هغه به طور خاص شي تپوس به کیدی شي یوم په هغه ورځ باندې ندعو چې راوبولو موږ کل اناس هر یو ټولګي بامامهم په نوم د امام د دوی سره د مشر په نوم سره فمن نو بس د دې وجې خپله لاره صحیح کړي چېرته بل چا پسې روان نه شي که څوک بوتانو پسې ځي غلطو پسې ځي نو بیا به هغې هغه سره راوستی شي هغه به د هغه لاره پکې خطایي هغه پسې به بیا ګډې وډې وایي بچې مونږ چې چاته خدای وي هغه خو رانه نه خوازي فمن بس هغه څوک اوتیه کتابه چې ورکړي شي د ده عملنامه د ده بیمینه په خلاص کې په خلاص د ده کې فاولئک دا هغه کسان دي فاولئک دغه کسان دي یقرؤون کتابهم چې دی ولولي خپلې عملنامې لره اوس خبره ده را کاکا چې ولې دا کیده عملنامه به صرف دا نیکان خلک لولي دا نور به نه لولي نه هلته تا ویلي اقرأ کتابه کفا بنفسک الیوم علیک حسیبه هر چاته به ویلي شي خپله عملنامه دي ولوله خو موږ وایو که نه وایي مړه سړی خو دا یو دی سړی خو چې خلک یو کس په ټول خاندان کې کارنامه کوي یا د کار سړي هغه نور چې نه بیبي ونه لالایي نو خلک وایي مړه بس دا یو پکې د کار سړی دی خلک وایي دا یو به نو الله رب العزت وایي په لوستلو کې فرق دی دی به په خوشحالۍ لولي دی به خلکو ته وایي هاؤم اقرؤوا کتابیه دی به په خوشحالۍ انی ظننت انی ملاق حسابیه دی به چغې وایي خلکو ته وایي راشئ هله زما د عملنامه ولولئ ما ته پته وه چې زما سره به حساب کتاب کېږي د دې وجې ما نیک اعمال کړي نو فرق دی که نه په کتو کې فاولئک دا کسان دي یقرؤون کتابهم چې دی بلولي خپلې عملنامو لره ولا یظلمون او ظلم به نشي کولی په دوی باندې فتیله په اندازه د فتیل ما درته وي هغه نارې یا د علماو دغه مغشتي دا ګوتې نه دي د دې په منځ کې چې معمولي شانتې خیره وخلي نو الله رب العزت فرمایي چې د دې په اندازه به هم چا سره زیاتي نشي کولی زیاتې میاتې اجازه نشته خپل عمل د لارې مل جسد عمل د هغه به په کار راځي الله یې د نیک عمل توفیق راکړي ومن کان او هغه څوک چې وي فی هذه په دې دنیا کې اعمال نو د څه نه ړوند وي کاکا څه نه ویني بچي نه ویني کور نه ویني ښځه نه ویني نه دا خو ټیټ ویني دا نر زوی
ومن کان فی هذه اعمى الله رب العزت فرمایي چې په دې دنیا کې دی لونوي د لیدلو د احکامات الهیونه د الله د احکاماتو نه سترګې پټې کړي ایوي ما د سنخ کاری چې کله ورسره پیسې نه وي مونځ هم پیژنده زکات هم پیژنده حج هم پیژنده په بل اعتراضات کوي دي مونږ نه کوي چې کله ورسره پیسې راځي بیا د ځمکې نه بره ګرځي بیا نه مونځ پیژني بیا نه زکات پیژني نه بیا حج پیژني نه بیا قرآن پیژني نه بیا علم پیژني الله رب العزت وای ومن کان وهو سوق چې وی په هذه اعمى په دې دنیا کې روند دین د الله نه د شریعت نه په هوا نو بس دی بوی فی الاخرت په آخرت کې اعمالون د نعمتو د جنت نه د جنت د نعمتونو بیا ورته نه ښکاري نور ورته خټېړ ښکاري د خیر الله نو ساتي واضل سبیلا او دی گمراه دی ډیر گمراه دی د جهت د لارنا نو ډیر ابعد او گمراه دی د جهت د حق لارنا الله رب العزت وی دا ډیر لري دی د حق لارنا الله نو ساتي وَإِن كَادُوا او یقینا قریبا وَلَا يَفْتِنُونَكَ چې تعالی رب فتنه کې اچولي وي عن الذي ده غسنا اوحینا الیک چې منګ وਹੀ کړی دتا تا لتفتری د بارادی چې ته جوړ کی علینا پمنګ باندې غیره کثرت د الها زیات خدایان جوړ کی وَإِذَا نَوْقَدَغَ وَحْكِي لَتَّخَذُوكَ دِبَنِ سَلِوِ تَعْلَرَا دِبَوْنِ سِتَعْلَرَا خَلِيلًا یا دِبَنِ سَلِوِ تَعْلَرَا خَلِيلًا پکلکی دوستانی سرا خبر دادا یو د دې چې عام بعد یو نه مفسر چې چرته بیان کړی شان نزول کاغې ته واړي نو د طائف سره نږدې یو سخاله ګوسیدل اخیرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس وی ایمان راوړو خو جهاد ته ورته نه وګوري جهاد خو ګران کار دی کنه بیا ورته نه سبا هر د شدرم او دغه ایمان نوړو خو د مونږ براته نه وګوري دی یخنه کې بوده څه چاپلارو دی لکه نه تاسو کې وتا چې نو سټیټ ته څنګه ټیټ لاندې بیا چې ودا سکولې شې دی منځل یا چې کارونو لږه یا چې زمیدارو لږه څنګه ټیټ دی یا د مشرانو نه خیر دی لکه تاسو لږه کوم نه کوي غریبانه نو خبره دا مو ګران کار دی بیا ورته چې ایمان براولو خو وشر بنور کو ګوري پیسې ورکول دا آسان کار دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زړه کې رااله چې ایمان دی راوړي نو دا نور بیا د دې په برکت په مزه شروع کی نو الله فوران چې د آیاتونه را نازل کړو د بعض مفسرینو دا رائے ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې زورنه ورکړه دا روس ورته بیا وی ذل ازقنا ضعف الحیات و ضعف الممات کچر ترې داسې کړی وي نو دوچن عذاب به د دنیا درکړو د آخرت به درکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګور خو بالفرض والمحال صحیح بالفرض والتفصیل نو خبره ده یو دا شو او یو داسې معنی کیږي شي وان کادو او غواړي یا دی دا تدبیر جوړ کړی دی لیفتنونک چې واړوي تعالی را صرفنا کا چې واړوي تعالی را یا بدل کړي تعالی دا د سیسې جوړ کړی دا تدبیر جوړ کړی چې واړوي تعالی را عن الذي ده غسنا اوحینا چې من وحی کړی دا الیک استاجانب تا ولی دی اړي د تفتریه د پارادی چې ته جوړ کی علینا پمنګ باندې یا زمون خلاف یعنی پمنګ باندې جوړ کی غیره ما سوا د قرآن نا و اذن او په دغه وخت کې لتخذوکا دی بهونی ستالرا خلیلا پکلکی یارانی سره الله رب العزت فرمایي وی دی دا تدبیر جوړ کړی دی دا خبره خپل کې سم کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې را پویو ځان سره یوځای کو چې دی داسې سيزونه جوړ کی چې هغه الله رب العزت نیوي مطلب دا کوچلو سیاست والا خبره ده چې په بای باز خبرو باندې به اتحاد وکړایو زه به شو کیسه بازان له سم کو الله رب العزت ورته فرمای وی چې کله تا د خبرو ومنله ځکه چې امام الله رب العزت ودی به امام مخوي امام یوازې خلق ډیر نو اکثریت د هغه امام سره وی چې کوم هغه ورته چې د 10 روپیا هم په 400 کې ګټلې دی ورته چې بل ډیر خېری وروړي
ودرېده نو دوی وایي چې لکه دا امام السټ دی ښه دا سم د دې ساتلو دی او چې هغه ورته وایي چې نه نه د خرجویه دا خو د 10 روپۍ په ارامه ګټلي دي دا خو خپله مخ را بچاو که چېرته دې چا له ورکړې خیراتي و د الله نوم دې پرې واغېشته کافر شو چې هغه ورته وایي چې دا امام صحیح نه دی دې حقه خبره نو خبره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي که چېرته حقه خبره کې نو جمهور به د خلاف وي جمهوریت والا به ستا خلاف وي او که چېرته ته د دې سره یو ځای شي نو وإذا لاتخذوک خلیلا هم په دقه ټیم به تا بیا چې دي څوکي بیا به وایي چې دا امام صاحب دی ښه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سمې خبرې کوي ځکه چې سې زمونږ ومنلې زمونږ والا پروګرام یې ومنه نو داسې مه کوه ښه الله وایي که چېرته وي داسې نو الله وایي ته خو د دې نه بچ شوې او موږ چې تا بچ ساتو دا وجه څه ده چې ته د دې څیزونو نه بچ کېږې ونه ټوله دنیا یو خوا ده ته بل خوا یو امام حق وي هغه یو خوا لږ خلک هغه سره وي نور اخ وایي نو وایي دا چې ته یو خوا او په دې خپله خبره کلک ولاړې ورنه دنیا خو د مفاداتو شی دی دنیا خو سړی شکار کیدی شي یا کله ناکله به در باندې خپل راشي کله به زورور راشي کله څه بیا ولې ته په ځای باندې ولاړ وي الله وایي وجه دا ده هغه سره ولولا او که چېرته ان ثبتناکه موږ ثابت نه وي ساتلي تا لره ثابت قدم هم نوی ساتلی تعالی را معصوم هم نوی گرزولی تعالی را نو پیغمبران معصوم می ده گناه نه خان پیغمبران معصوم می ده پیغمبر نه علاوه چې دی معصوم من الله مامور من الله دا چې د چا عقیدې د اثنا عشري والا وغیره چې د پیغمبر برابر دا کفر دی صریح کفر دی بله خبره پکې نشته ولولا او که چېرته داسې نه وي ان ثبتناکه ولولا ان ثبتناکه او که چېرته موږ ثابت نه وي ساتلي تا لره لقد کدته نو یقینا قریبه وه ترکنو چې ته مایله شوي الیهم د دوی جانب ته که چېرته موږ معصومه نه وي ګرځولي تا لره لقد کدته نو تا به هم پلین جوړ کړي ترکنو چې مایله شوي به وي الیهم د دوی طرف ته شیئا قلیلا څه لږ لږ به تم د دې طرف ته بیا مایله شوي ښه دا چې تا لره موږ معصوم ګرځولي د ګناه نه هم څه ګرځولي پاک ګرځولي او دا موږ تا ثابت قدم ساتلي ځکه د ګناه نه بچ شي د دغه لارې نه بچ شي د دغه پلینینګ نه بچ شي او که چېرته داسې شوي وي الله وایي اذن په دغه وخت کې لأذقناکه موږ به څه کولي وي تا لره ضعف الحیات دو چند سزا د دنیا و ضعف الممات او دو چند سزا د آخرت یا پس د مرګه ثم لا تجدو بیا به تا نوي موندلي لکه د ځان دپاره علینا په مقابله زمونږ کې نصیرا څوک مددګار چې داسې دې کړی وي نو بیا به د څوک مددګار نوي موندې ښه الله دې زمونږ حامي و ناصر شي الله ورته وایي وان کادو او که چېرته لیستفزونک وان کادو او قریبه ده یا وان کادو غواړي دوی وان کادو دا تدبیر جوړ کړي دي لیستفزونک چې اوچت کي تا لره من الارض د مکې معظمینا لیخرجوک دپاره دي چې وباسي تا لره منها د دې مکې معظمینا یا وان کادو او دې دا تدبیر جوړ کړی دي لیستفزونک چې قدمونه وخوځوي ستا من الارض د ځمکې د مکې معظمینا لیخرجوک دپاره دي چې وباسي تا لره منها د دې مکې معظمینا وإذا نو پدغه وخت کې لا یلبسون دی بدرنګ تیر نه کی وخت بدر نه کی تیر نه کی خلافک رستو دستانه ای بعدک الا قلیلا مگر لک الله رب العزت نو دې نه دریم باب شروع شخه و ان کادو لا یستفیزونک دلته باب ثالث شروع شي اخراج د رسول دا سبب د نزول د عذاب الهی چې کله سړی ته سمال دا باب مشتکی صورت مشتمل دی په څلورو بابونو باندې دلته دریم باب شروع شو وایي چې کله پیغمبر څوک د علاقې نه وباسي یا د الله ولی وباسي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک الله رب العزت فرمایي چې څوک زما د ولی سره جګړه کوي نو دته زما د طرفه اعلان جنګ ورغی ښه دته زما طرفه اعلان جنګ دی خو چې ولی هر کس ولی نه دی په نوم باندې څوک نه ولی کېږي او نه چې دی په ملنګې او په چرسونو باندې څوک ولی کېږي ښه چې په حقیقت کې ولی وي اوس دا تاګانې رحمه الله
داسې ورپسې د پیر بابا لکه شانزه پیر سباق بابا جي صاحب لکه شان چې د مخکې محب بابا جي صاحب لکه شان ورپسې دا څومره چې بزرګان دي جنید پېښوري رحمه الله یا جنید بغدادي رحمه الله یا چې دې څومره خواجه معصوم صاحب بختیار کاکی او یا وغیره دا لوی خلک تیر شوي دي خو چې اوس پرې څوک اډې جوړوي نو دا خبره ټیک نه ده دغه په اډو جوړولو څوک ګذر کېږي نه ښه په اډه باندې که څوک ګذر کېده نو دا کوم چې د ګوتم بدھ مجسمو ته لاندې بعد نیوځي فرق پکې څه شي دیم سجدې لګوي قبر ته هغې هم لګیا دي الله دې وساتي وان کادو الله رب العزت فرمایي وایي که چېرته حدیث وایي د دې غواړي ده چې اوچت کي قدمونه ستا یا وخوځوي تا یحرکوکه وخوځوي تا لره من الارض د ځمکې د مکې نه نو دا خو صرف د زیات تر چې د مکه معظمه کې د آیات را نازل دی او که د مدینې منورې سره خاص کړي نو یهودیانو چې دی کمپوزیشن جوړ کړی او کومه تدبیر یې جوړ کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه لرې کړو نو بیا دې ته به اشاره شي چې دوی دا غواړي چې تا شام ته بوځي دې ځای نه دې لرې کړي ودې شړي او شام ته شي نو که چېرته ته د دې ځای نه لرې شوې نو وایي لا یلبسون خلافک الا قلیلا دې به ستا نه پس لږ وخت هم تېر نه کړي درنګ به تېر نه کړي ځکه اخراج د رسول دا سبب د نزول د عذاب وي او څنګه چې مکې والا وکړل تا ته پلین جوړ کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار راووته چې کله ته هجرت وکړو په بدر کې والو خوړل 70 چې دې مردار شو او 70 چې دې دا ژوندي راټیټ شو نو اخراج د رسول الله سبب د نزول د عذاب خان سنت دا طریقه دا من دا چا قد ارسلنا چرالی گلی دی منگا قبلک مخی دستانا من رسولنا دا پیغمبرانو زمننا ولا تجدو تبون ممید سنتنا طریقی زمن لرا یا پا طریقہ زمن کی تحویلا ستغیر او تبدیل ستبدیلی به زمن په طریقه کې ونه ویني الله رب العزت فرمایي چې مخکې څنګه لاره د دې لپاره غوره کړې وه مخکې پیغمبرانو سره چا څه کړي څه عذاب هم ورکړي هم اکه لار ده که چېرته تا ته نقصان در ورسو ستا وباسل غواړي نو بیا به ورته دوږنه عذاب ورکړو داسې عذاب به ورکړو چې دې بیا یاد وساتي الله رب العزت ته موږ د خپل عذاب نه وساتي